صدیق بھائی او د صحافیانو زه ډېره مننه کوم چې زموږ د ورور شپږمه برسي ده او هغې پورې اوسه پورې دوی په زړونو کې دی. احسان خو د ماشوموالي نه تر د اخره پورې ما سره و. د هغه خوی بوی د هغه هر څه لکه زما په وړاندې وو. هغه دلته مونږ په دوبۍ کې سن 88 کې زمونږ تللي وو او هغه دلته و. نو دلته څه لانجې کونجې هم دا دغه بیا کول مونږ ورته ویل لکه دې کې کار مه لره په دې قصو کې. هغه وی نه زه غلط کار کول غواړم نه. زه مونږ په دوبۍ کې وو بیا دې مونږ هلته بوتو چې هلته څنګه راغی نو هلته خلک دونه په اعتماد کې واخیستل چې څه کار به په پاسپورټ دفتر به وکړو. چا له پاسپورټ په 3-4 غنټې کې جوړو. هغه به مونږ کونسل جنرال ته به ټلیفون وکړو مونږ په 1 ساعت کې جوړم کو دننه به بوتلو. هغه دا فنکاران چې کوم دا به بوتل اے ټي وي کې هم کار کوو. دوی به بوتلل هغه ورځ یو دغه شو یاره الله پاک یې رزق یو ذریعه راکړې وه مونږ به بوتللو او اوس چې کوم دی نو هر څه خراب دي جړلې داسې په ډېر دغه نه او بیا هغه ځای نه هلته نه ما دغه وکړم زه چې ځو دوبۍ ته ځو د هغه ځای نه له ما بیا ټکټ راواخېستو چې دلته څنګه راغی نو اجاز الحق او علب خان شیرپه و. دوی سره ما په 400 کې میراوس هم یو پروګرام یې وکړو. نو هغې نه پس بیا دلته صفدرعلي صاحب هغه ټایم کې هم زما خیال صدر و د 400 پریس کلب کې او دی چې کوم نو دی جنرال سیکرټري و او بس دلته کار شروع کړو. دلته هم چې څه دغه پولیس میلیس و چې څه هر سړي بیا خبرې ته غوږ ده. مونږ کې کشر و خو لکه زمونږ په ټولو وروڼو کې هغه مشر و. د هغه یو بېله نظریه وه. زمونږ مشر ورور دی دا انسپکټر و. هغه به کار ده به هم هغه ته کار وي. هغه الله پاک هغه له دونه یو دغه ورکړی او بس الله پاک واخېستو. که زمونږ اجاز خاني سپي د کار سړی هم لاړه دی هم لاړه نو ډېر زیات پې مونږ نیمګړي شو او یو ډېر ښه وخت په دوبۍ کې تېر کړی و. هغه که دلته راغی که هلته دغه شو په دغه کې د یو ورځ پروګرام و په دغه کې د انګریزانو څه 3-4 زره کسانو او مونږ شاته کېناستلو نو د احسان نوم دی اخېسته. مونږ وایي چې ته بل څوک یادوي. هغه دلته راغی مونږ وایي تا یادوي ما دوی څه پېژني. نو هغه ته یې وایي چې ستا سیټ مخې ته دی. نو هغه بیا مخې ته لاړو هلته کېناسته. نو هلته بیا هم یو کار به وشو نو هغه پولیس هم خبرې ته بیا غوږ ده. مونږ به دې ور مخکې ته که مونږ ویږي زه به اوس به دې به وځي جیل ته ځکه جګړه مګړه به وشوه د فنکارانو دې کې به اکثر جګړې کېدلې. نو هلته خو پولیس دا شي نه مني. د مخې صاحب راځي سړی بوځي تپوس مپوس نه کوي چې دله به راغی د سره به یو 2 منټه 3 منټه ودرېده هغوی به په یوه روان شو دی به دې خوا را روان شو. مونږ وایي دا څنګه چل دی. وایي بس دا وایي زما یو دغه دی. نو هغه کې ډېرې خوبۍ وې. که هغه ته زه هغه ټول عمر ما سره تېر کړی دی په دوبۍ کې په دلته د وړوکوالي نه. که دلته مونږ یو ورځ چولې خوړلې هغه دغه ما ته وایي مونږ 5م 4م کې سبق وی یو ما ته وایي چولو وړی یاره دا څوک دی دا زما ورور دی. وایي دا شکل یې صحیح نه دی. وایي دا وایي بس څه لانجه به کوي. نو هغه بس دغه یو بس نه خپل ځان ته وکتل ایس مېس یې وڅکلو او بس نه خپلو بچو ته وکتل او دغه پروت دی د 6م کال دی او فیصلې نشي کولی. 4 کسان یې وژلي دي. فیصله نشي کولی که نه شي کولی بس را پرېږدي دي بار به خلکو ته پته ولګي او د معاف کولو نه دی چې په دغه روري مونږ معاف کړو. هغه ورته غلطه نه ښوده. هغه به ورته وایي چې یاره بچو ته وګوره د کلي ته غلط سړی مه راوله. که دې کلي که زما پسې لانجه وه ما په سره به کسان ومیل کلي کې دا چل دی. ما ته وایي کلي کې زه خو تا سره یم خو کلي ته بهري سړی به نه پرېږدي. نو هغه دونه خیال په دې کلي کې کو او کلي د وجې دی لاړه په کلي غلط سړی بیا نه پرېښوده او دغه کلی دی چې نه یې څوک تپوس کوي او نه ورته راغلي دي چې یاره د تاریخ کله دی. بس په غوږ کې مې تېر شي لکه د غلو یو خوا بل خوا وګوري او وایي دغه پرې نه دی. بس د دوی دا خبرې هغه سریام دوی له دا هر څه وکړه ځان یې دغه که دی بچي خپل خوار کړل او دغه کلی دی چې دغه اوس دغه نه پکې جنګ جګړه شته. هغه چې به نو هر سړي سره وار وخت په لانجې وي هغه به یې مخې ته کړی و چې هغه لاړه نو اوس نه جنګ شته نه جګړه شته ټول یخ ناست دي. ډېره مننه.